پلاره ډېر بختورې نن به حافظ قرآن بچی تا سره کور ته ځي مورې ډېره بختوره نن انتظار کوه د قرآن حافظ به کور ته درشي ښه وختي دغه کې ختم و تخبایه نظر عالم هلته پکې یو حافظ قرآن ختم و غالبا پلار ډي اس پي و کوی اس پي و خو ډي اس پي و اب بچي پکې ختم هغه حافظان داسې اوچت ناس او خلک خو کته ناس نه هغه والد صاحب هم کته ناس د علاقې ډي اس پي و غالبا او هغه بچی بره ناس هغه والد صاحب کته ناس هغه والد صاحب د کتې نه ودرېدو ادې سیدي بچي ته د لاس داسې ما الله اکبر خیر الکلام کلام الله غوره په کلامونو کې کلام د الله دی دې ته یو ډیګري نه رسي دې ته دا په دنیا او آخرت کې اعلی ډیګري د قرآن بچو ګلونو ته به د خلقو نه زیریږئ ښه چا به دلته 3 ګوله لګولې چا به 4 لګولې په چا پسې به 15 ګاډي د پولیسو ځي دې ته به ګورئ قطعا نه زیریږئ ځکه چې کله اعلان وشي چې پلان کې د پلان کې زوی وفات شو بیجونه تی لرکي که نه دا کوټ لرکي که نه دا بیج برانه لرکي ما ته دا پګړی نه پرېږدي نو چاته به ګلونه څه پرېږدي مونږ ورته وایي دا پګړی پرېږده وه دا ما 20 کاله وښلې ده نه دا نشي وړی قبر دا پګړی برانه لرکي دا برانه لرکي دا برانه لرکي بیجونه عهدې پولیس ګاډي هر څه به تی لرکي چې وزیر اعظم وفات شي د وزیر اعظمۍ عهده به تی پورې سیټ ته کېږدي ښه بنګله لاړه سیکورټي ګارډ لاړ بیجونه لاړل بوټان لاړل تش خالی سینا لغړ تغړ قبر ته لاړ او چې د قرآن حافظ قبر کېږدي بیج به نه وي پګړی به نه وي کپړې به نه وي خو ای بچو دیر سپارې قرآن به په سینه کې پروت وي انشاءالله دا به را سره قبر ته ځي ښه بچوړو دا به د کفن د لاندې راځي ښه دا یوه عهده ده د قرآن چې دا د سړي سره قبر ته ځي ښه چې قبر کې م دفن کوي دا روح قرآن به را سره دفن کې ځي ښه انشاءالله نن موږ قرآن څومره قدر کوو چې تاخ کې پروت وي نو ته چې د حافظ قرآن وجود دفن کې دی کې دند قرآن پروت دی دا خو خالی سینه نه ده انشاءالله زمونږ امید دی ښه بچوړو دې سینې ته به وایي نه څه نه وایي انشاءالله چې پکې یاد قرآن پروت وي که نه چې ډېر سپارې داسې حافظانو ته یاد الحمدلله حیران شي سړی حیران بعضې حافظانو ته داسې دا قرآن یادي سړی وایي چې زار شوی دی بس چې دا لاس خپې مې وله ښکل کړلې لاس خپې داسې قرآن و ای د قرآن حافظه ته چې داسې یاد قرآن قبر ته کوز کې څه دې خیال دی حدیث مبارک کې راځي رب العالمین ځمکې ته آواز وکړي ای ځمکې الله تأکلی لحمه ای ځمکې د ده غوښه به نه خورې ښه دې غوښې ته به څه نه وایي ځمکه ورته وایي کیف آکل لحمه وکلامک فی جوفی ربا زه به د ده غوښه څنګه خورم چې د ده په سینه کې ستا کلام دی ښه ما خپله د یو عالم کتاب کتو لیکلی دی عالم لیکلی دی ښه تاسو خو په لیکلو عمل نه کوئ مړه دا ناسو جو وی لیکل زه پته به ولګي ښه مونږ به دې ته وی حافظ ابن حجر د نخو کالو په عمر کې حفظ کړی دا کتابونو لیکلي دی به مړه خو یو کتاب ولیکل نو سي چلو ما ورته دا اصلي نه لیکي کتاب اصلي لیکل کوي دا شوي دي وی نه دي شوي ما درته وی شوي دي او تا وی نه دي زمونږ په بونیر کې شیرګړ ورته وی ښه یو د مردان شیرګړ دی یو د بونیر شیرګړ دی ښه خدای م ژوندي لره را به شی ورته هلته د بناتو یو مشهوره مدرسه ده زه ورته تیر کال لاړم او یو ماشومه راله راوخېجوله وی ته ترېنه قرآن کې تپوسونه وکړه ماشومه وه ډېر وی دې قرآن یاد کړی دی مې عمر یې څو کاله دی وی 9 کاله مې الله اکبر تا ما سره حافظ ابن حجر نه منو راشه چې اوس درته د 9 کالو په عمر کې حافظ درکړم مړه دا ته څه وایې دا منه چې کتاب لیکلی دا اصلي لیکلی یو عالم لیکلی دی وی زما د پلار عادت دو چې هغه به داسې حافظ قرآن ته خپه کوله نه حافظ قرآن ته به یې داسې خپه نه غوځوله وی به چې تاخ کې قرآن پروت دی نه مونږ خپه نه غوځوي قرآن دی وی چې د سینه کې هم قرآن دی بچو لږ د دې قرآن قدر هم کوئ ښه
ډېرې کنځلې مه کوئ ښه دا موبایل یې مه ګورئ ډېر ټوبونه مه وهئ ښه دې سینه کې وایي دا د قرآن دی د دې بې قدري ونه شي چېرته ښه وی هغه به حافظ قرآن ته داسې خپه نه راوستله وی زما هغه پلار وفات شو ای عالم کتاب کې لیکلي سعودي کې دفن شو تاسو سره سعودي قانون معلوم دی ډېره موده پس دا قبرونه بیا ختموي او نور مړي دفن کوي وی خپله چې زما د والد صاحب قبر یې کولاوه زه ولاړو خپله د والد صاحب قبر ته ولاړو چې مقبره یې ختموله وی چې زما د والد صاحب د قبر نمبر راغی خوره یې ترې لر کړله وی ما چې وکتل والد صاحب مې په اق حالت پروت و چې په کوم حالت کې ما دفن کړی و دا به د قرآن حافظ تخپې نه خو زه تا ته هم تا ته به ډېر څه میلاویږي انشاءالله دا اهل الله دي ښه اهل القرآن هم اهل الله پلاره مشره رورې دې سره مینه کوه دې سره مینه کوه دا مینه به دې چېرته پکار شي مړه اوبن خلې دا مینه به دې پکار شي منځ دې منمه حج دې منمه زکات دې منمه خو زما سره ناسته کې هم څه شتی دا ناستم سړی سزۍ ته رسوي ښه امام الانبیا سره چې صحابه کېناستل نو کوم ځای ته ورسېدل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ښه الله نه به یریږي منځ به کوي حج به کوي روژه به نیسي خو د نیکانو سره به صحبت هم اختیاروي د نیکانو خواله به هم راځي ښه منځ کوي روژه نیسي حج کوي زکات ادا کوي خو علما دې بدي شي ناکامه یې ښه ناکامه صحبت صحابه کم ځای ته ورسول د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله تعالی عنہ غوره دی عمر ابن عبدالعزیز ته عمر ثانی وی ښه داسې حکمرانی کړې ده چې د صحابو نه پس د ټولې دنیا انصاف راټول کې ښه دا یو طرف ته کې د عمر ابن عبدالعزیز انصاف بل طرف ته کې نو دې ته نشي رسېدی ښه ستا دا پکې لاس دي مړه دا ټول راغونډ که نو چې د هغه نه تپوس شوې دی غوره دی که معاویه غوره دی رضی الله تعالی خو معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی نو عبدالله ابن مبارک په جړاش ولې جاړي وی ته د عمر ابن عبدالعزیز معاویه دا برابرې موازنه د معاویه سره کوي معاویه رضی الله تعالی عنہ خو صحابي دی د پیغمبر سره ناسو وی معاویه رضی الله تعالی عنہ چې جهاد لتلې دی او اس د خپینې دوړه تلې ده او هغه دوړه په سپینګمه کې انخته ده وی عمر ابن عبدالعزیز د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس د سپنګمی دوړی ته نه رسیوي ښه دوړی ته نه صحبت صالح تورا صالح کند نیکانو سره به مینه کوي ښه چرته به دې پکار شي علماو سره به مینه کوو که نه د حافظانو سره به مینه کوو د ناظر اخوانانو سره به مینه کوو ښه حدیث مبارک کې راځي اجتماع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه وي یو به مولوي صاحب راشي یو به امي صاحب راشي یو به مقتدی راشي یو به امام صاحب مولوي صاحب راشي مقتدی ته به الله وایي زه جنت ته عالم ته به وایي قف ودرېږه مقتدی به لاړ شي او مولوي صاحب به ولاړي ته به څه وایي چې زه به د مولوي صاحب نه مخکې جنت ته ځم مولوي صاحب به ودرېږي او امي به لاړ شي عالم به وایي ربه دا خود ته ما د منځ فضیلت بیان کړ رب العالمین به وایي عالمه زه تا یوازې نه پرېږدم جنت ته ښه دی مې یوازې ولېږو دا خبره ځان سره ذهن کې پخه کوي ښه چې علما الله یوازې جنت ته به نه لیږي ښه یوازې په مانځه لیدلي دي مانځه کې بس هم خلق ولاړې کوي ولا بازار کې علما یوازې لیدلي نه خامخا ورته څوک راجمع کېږي مړه چې جومات ته راشي هم ورته دوه درې کښېني څنګه چې دلته یوازې نه دي داسې یوازې به جنت ته نه ځي که خیر ښه نو څوک به بوځي مقتدي ماما کشره مشره چې چا ورسره د ړنه مینه کړې ده انشاءالله ړنه به مینه کوو ښه نو د عالم به الله ته وایي څومره خلق بوځمه یو روایت کې حد شته دی او دی روایت کې حد نشته ښه دا یو عالم دی چې الله به ورته بونډري لرکي حافظ صاحب ته وایي 10 حاجي صاحب ته وایي محدود شهید ته وایي سیوانا عالم ته به الله وایي فاشفع لكل من احببت اے عالمه
چې څومره خلق دی خوښ هغه ټول جنت ته بوځه ان شاء الله. دی علماء سره به یو ځای جنت ته ځو که خیر ان شاء الله. رڼه د ویښه به مینه کوو د علماو سره او فری به مینه کوو. لالچ به تې د من نه وباسو وایي زه به د دوی سره انشاءالله جنت ته ځم. چېرته به دا حافظ صاحب وینم رب به ورله اختیار ورکړی او ما به د ځان سره جنت ته بوځي. بچوړو ډېر بختور یې. رب العالمین دې دا ختمونه قبول کړي او الله دې دا مدرسه قبوله کړي. الله دې اساتذه قبول کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.